بسم الله الرحمن الرحیم. غوری جان تاسو ته مخاطب یم. په دې نننی ویډیو کې د وړو د بحران په باره کې یو څو گزارشات تاسو په مخامخ باندې اقدم چې د وړو د بحران چې کوم شدت اختیار کو. ما په خپل پخوانی ویډیوز کې تاسو ته په دسمبر کې د دې خبرو هغه خدشه ظاهره کړې و چې د وړو بحران به راځي او د وړو بحران سره به مونږ مخ کیږو په جنوري کې. نو جنوري دا سٹارټ ورځې دی او مکه خبر رال مخې ته چې د وړو بحران زمونږ په مخامخ باندې ولاړ دی. نن په 3300 روپۍ باندې تروړه وه. په 3300 روپۍ باندې د تروړې پته نه لګي دا چې دا به په دې ځای باندې سټیبل وي او که نه به وي. دې نه به مخکې ځي او که د دې مخکې کېدل چې کوم دي دا به په دغه ځای باندې سټاپ کېږي. د دې هېڅ څه پته نه لګي. عجیبه خبره خو داسې ده چې پاسکو والا دا اوړه چې کوم دي دا په 1400 روپۍ باندې من اخیستي دي. اوس یو په حکومت باندې په 4000 روپۍ من خرڅوي. یو عجیبه حکمت عملي د هغوی روانه ده چې د هغوی کمپلیننګ دی او دې کې پرې منځ کې د پلانینګ کې کم کسان دي چې د زمیندار نه په 1400 روپۍ باندې په اوړي کې اخیستي دي. اوس یې په 4000 روپۍ باندې په حکومت څنګه خرڅوي. عجیبه خبره دا ده. بل دا وړه چې کوم اوس ناپید دي او نشته دی د دې د حکومت سره د دې خبرې څه غم یا احساس نشته. نن مونږ په هغه ویډیوزو کتل جړا راشي چې هغه ټرکونو پسې خلک منډې وهي. هغه ویډیوز به تاسو بار بار کتلي وي. زمونږ خو په خولې باندې هم نه راځي ځکه چې اشتعال پې پیدا کیږي. بعضې خبرې کول هم نه پکاره چې پیسې په لاس کې نیولي دي او وړه هغوی ته نه میلاویږي. زنانه او نارینه بوډاګان ټول هغوی په هغه ټرکونو پسې منډې وهي. دا زمونږ بدقسمتي ده. دا زمونږ د خیبر پښتونخوا یوازې نه زمونږ د ملک به بدقسمتي ده چې کله په مونږ باندې شریف خاندان والو حکومت راغلی دی مونږ وړو پسې ړانده کړي یو. دی مونږ نه دا وړه ختم کړي. دا وجه څه دا وجه دک وي چې د دې د کرپشن د دې د منی لانډرینګ د دې د ناقص کارکردګۍ باندې د خلکو نظر نه وي او خلک یې وړو پسې کړي وي. خلک یې د وړو په قطار کې ودرولي وي. خلک یې رزق پسې لیوني کړي وي په دقې وجه باندې. خو نن دې نواز شریف ته یا د شهباز شریف په دې حکومت کې د پی ډي ایم په جماعتونو کې پیپل پارټي هم شامل ده، مولانا صاحب هم شامل دي، ان پی هم شامل ده او دا نور ټول جماعتونه پکې شامل دي. دی به د خلکو سره بیا د الیکشن په وخت کې څنګه سترګې ملاوي. ما سره د دې خبرې غم دی. ما سره د دې خبرې غم دی چې دی به د عمران خان په حکومت کې د عمران خان پسې دا خبرې کولې چې یاره د 800 والا تروړه 1300 ته ورسېده، د 1300 والا تروړه 1500 ته ورسېده. نو دا خبرې به هغې پسې هغه مهنګایي لانګ مارچ چې کوم هغه هم شوی مریم نواز دی کړی و، بلاول هم کړو مهنګایي مارچ او مولانا صاحب هم کړو. اوس دا زما په خیال باندې جوړه دا اوس هغه مهنګایي نه ده. لکه اوس په مونږ باندې ډالر راورېږي، لکه اوس مونږ سره د مهنګایۍ احساس نشته. یا زمونږ ټون بدل شو یا زمونږ ته چې دی وزارتونه ملو شو نو بس اوس مهنګایي زما دپاره نه ده او د خلکو دپاره ده. خدای دې خلک په شړکو ولګوي. زمونږ د هغې سره څه سویمه ده. نو یا خو داسې ده هغه صحافیان چې هغوی به د عمران خان په حکومت کې هغوی ټویټس کولو او خپل بیلونه به ورسره په ټویټ کې لګولو چې فارمي انډې په دې شولې، فارمي چرګ په دې شولو او نن غوښه په دې وه او نن ټماټر په دې. اوس هغوی هم هغه ټویټس نه کوي. اوس هغوی هم زما خیال جوړه بازار ته نه ځي. اوس هغوی هم زما خیال بازار کې څه څیزونه نه اخلي. مهنګایي اوس هغوی دپاره هم نشته. عجیبه خبره ده چې د 1300 روپو والا په هغې باندې چغې سورې شروع وي او نن په 3300 روپۍ باندې د چا د خولې نه جنبش قدر سره روزي. عجیبه خبره ده. یو عجیبه نظام روان دی چې زمونږ په دې سیستم کې داسې خلک شته چې هغوی اوس د دې لپاره اواز نه اوچتوي. اوس د دې لپاره یو قسم لانګ مارچ نه کوي. اوس د دې لپاره یو احتجاج هم نه کوي ځکه چې د لانګ مارچ والا او د احتجاج والا ټول اوس په حکومت کې ناست دي. دا به مونږ وګڼو. مونږ په عمران خان باندې هم تنقید کړی دی او تنقید پې کوو. زمونږ سره ترور زوی نه دی او نه زمونږ خپلوان دی او نه زمونږ رشته دار دی. کم غلط کار چې هغه کړی دی د هغه به مونږ ستاینه نه کوو، د هغه به مونږ خلاف یو. خو چې دا اوس کم حالات روان دي په دې وخت کې زما سره دا یره ده چې د دې خلکو په کورونو کې چې کله د وړو داسې دغه راشي بحران نشي د خلکو په کورونو ورنشي هغه افراتفری دومره حده پورې زیات نشي چې مونږ لکه داسې نورو خبرو طرف ته لاړ شو چې په هغې باندې زمونږ د حکمرانانو کورونه بیا بچ پاتې نشي. ما سره د دقې خبرې خدشه او دغه یره ده. بل یو کس راته داسې خبره وکړله په افس کې راته وویلې چې یاره زمونږ په ځای کې زمونږ په علاقه کې یو کس 4 تروړې په قرض واغستلې او په لاره کې ورته کسان ناست وو ورته ویلې چې دا صرف 4 دا تروړې چې کومې دي 4 دا تیلي چې کومې دي د وړو بس دا راکړه نور د اسم نه غواړو. وی هغه ورته ویلې چې په 2700 روپۍ مې فی تروړه واغستله
او دا مې په قرضو پیسې چا نه راغستې دي او زمونږ فیملی غټه ده دا زمونږ صرف او صرف 4-5 ورځې یا 6 ورځې یا 8 ورځې کېږي د دې نه زیات دا نه کېږي زمونږ وي هغه کس وته چې مونږ کره 4-5 ورځې شو چې وړه نشته نو وي د دې په دې خبرو پرې دغه کې یو بل سره وران شول یو بل ته لاس واچولو او هغه کس چې چا تروړې وي هغه وي وشتلو او مکه تروړې دی وړلې دي زما د خبرې مقصد صرف او صرف دا دی چې داسې واقعیات اسنه چې په هر کوڅه کې په هر محله کې په هر سړک کې چرته جوړ نشي یو غلط فهمي ستاسو بل ختمول غواړم چې زمونږ په خلکو کې دا بیګام ماته یو کس تک شان خبره وکړله زه دکاندار سره ولاړم هغه نه مې سودا کوله نه بل کس ورته ویلي چې وی په پنجاب کې وړه ارزان دي په پنجاب کې وړه ارزان نشته په سند کې ارزان نشته په بلوچستان کې ارزان نشته که تاسو اعداد و شمار قتل غواړئ نو د شماریاتو والا دغه تلاړ شي ویب سایټ ته او وی بیګا خپل د شماریاتو والا میزان چې کم دی هغه پیش کړی دی او پاغي کې ویلي چې وړه چې کم دی هغه ګران دی او وړه ګران شي دي او وی مونږ نه وایو صرف او صرف په اسلام آباد کې وړه ارزان دي نور په ملک کې په یو ځای کې د وړو ارزانه الفاظ نشته نو حکمرانان ته دا خواست کو چې دې فکر وکړي د دې د پاره غم وکړي تاسو خو صرف عمران خان پسې شوی او تاسو خو صرف توشاخانه غړې پسې شوی او تاسو خو پاغه باندې کیسونو د دهشتګردۍ طرف ته شوی د عوامو غمو کې د عوامو له تاسو واپس راځي دا حکمرانی بس ټول عمر نوي ک کال پسې او ک 2 کال پسې د خلکو لراځي دا خلک هم بیا جوته ماریږي ولام ک بیا پریدي خوشاله او بریالیو سه د لوی الله پامان